سلام، وخت مو په خیر دوستانو. تورو کوټونو والا عمران خان د یو غټ سازش نه بچ کو. هغه سازش څه دی؟ او د عمران خان یو داسې کیس انتهایی کمزوری کو چې یقین وکئ پی ډي ایم والا ورته ګوته په خوله شو. هغه کیس څه دی؟ او دویم تاسو ته پته ده نن صدر مملکت چې کوم دی نو منظوري وکړه د چیف جسټس د قایز فایزي عیسی. نو هغه به کله چې کوم دی نو خپله عهده سنبالي، یعنی په عمر عطا بندیال باندې یو امتحان شروع شو. او اوس خلک وایي چې عمر عطا بندیال به دوه اکشن اخلي. که هغه دوه اکشنه ده واغستل نو دا به په تاریخ کې یو بهادر چیف جسټس ګڼلی کېږي. طرف ته پی ډي ایم یو نوی پلان چې کوم دی نو سټارټ کړی. هغه پلان څه دی چې هغه داسې دی چې موږ به په ساده پښتو کې وایو چې په هوا کې حلوا پخول دي. یعنی بس په هوا کې خو حلواګانې نه پخېږي، خو بس دوی ځان له ډاډ ورکوي، ځان خوشحالوي او د هغې ګارنټي د دغې خبرې هېڅوک نشي ورکولی. هغه خبره څه ده په هغې باندې به ډسکشن کوو. د دې نه مخکې زموږ د محنت سیله به ضرور راکوئ. ویډیو چې درسره څومره لایک کوئ او فالو درسره ضرور وکړئ. زموږ ډېر ویوز راځي خو څوک فالو نه کوي، فالو ترې هېر وي. نو لهذا فالو درسره کوئ او ویډیو چې درسره څومره هغه هم شیر کوئ، ځکه چې موږ څومره محنت کوو نو په کار ده هغومره سیله خو موږ ته راکوئ که نه. اوس راځو د ټولو نه اوله چې د عمران خان خلاف تاسو ته پته ده چې کومه کیسونه جوړ شوي په 9 مۍ باندې، په هغې ټولو کې عمران خان ته ضمانت میلاو شوی. خو بل طرف ته یو داسې کیس یې په هغه باندې راوخت کړو چې هغه یو نامعلوم اف آی آر و. نامعلوم اف آی آر وکیلا وایي چې دا خو یو نامعلوم اف آی آر دی او دوی په عمران خان باندې د انسداد دهشتګردۍ د عدالت چې کوم کیس دی هغه پې دوی څه کو راوخت کړلو. چې راوخت کړلو نو وکیلا وایي چې یاره دا کیس خو یو د ټولو نه اولنۍ خبره په دې کې دا ده چې دا یو نامعلومه اف آی آر دی. ټیک شوله، د دې کیس اړو څه پته نه لګي او تاسو په ده باندې وروسته راوخت کړو. او دویمه خبره ده چې تاسو ته پته ده های کورټ کولاو اډر ورکړی چې د عمران خان خلاف څومره هم کیسونه دي نو هغه تاسو راوړئ. نو اوس هغه کس په دې کې راګیرېږي چې چا دا کیس پټ کړی. آیا چې های کورټ تا ته کولاو اډر درکړو نو ته ولې کیسونه د هغه نه راوړي؟ نو بالکل دا کیس دا منصوبه چې چا جوړه کړې ده نو هم په دې کیس او منصوبه کې الټا هغه راګیرېږي او د دې ټول کریډټ وکیلا ته ځي چې وکیلا په دې باندې تحقیق وکړو، دا یې معلوم کړو چې بای دا خو یو نامعلومه اف آی آر دی. او بل طرف ته های کورټ چې تا ته کولاو اډر درکړي نو ته کیسونه ولې نه راوړي؟ بیا ته ولې پټوې؟ وجه څه ده؟ نن یو اهم ډیولپمنټ شوی دی. هغه ډیولپمنټ دا دی چې صدر مملکت چې کوم دی نو د چیف جسټس منظوري ورکړه. د کم چیف جسټس؟ د قاضي فایز عیسی. یعنی مطلب دا دی چې په 17 سپتمبر باندې به زموږ چې کوم عمر عطا بندیال دی نو هغه به ریټایرډ کیږي او هغه به بالکل د خپلې ډیوټۍ نه چې کوم دی نو لاس وینځي او په 17 سپتمبر باندې به چې کومه نوې چیف جسټس راشي نو هغه به دغه کوي. اوس د عمر عطا بندیال مخې ته چې کوم دی نو یو غټ امتحان راغی. امتحان راغی دا راغی چې عمر عطا بندیال له به دوه فیصلې کولې. عمر عطا بندیال باندې دا اوس ډیپینډ کوي چې عمر عطا بندیال څنګه مخکې داسې ښه ریمارکس ورکول، داسې ښه اکشنونه یې اخیستل. نو اوس خلک وایي چې دا چې کوم دی نو په تاریخ کې ځان اوچت ثابتول غواړي، ځان بهادر ثابتول غواړي. نو دله پکار ده چې د دې دوو فیصلو باندې دا څنګه ریمارکس ورکوي او دا دوه فیصلې په څه طریقه سره کوي. د ټولو نه اولنۍ چې کومه د 14 مۍ د الیکشن حوالې سره فیصله وه، ټیک شوله، دا د مخې ته پرته ده. او دویم چې کوم دی د پوجي عدالتي فیصله. دا دوه داسې فیصلې دي که چېرې په دې باندې بالکل بولډ ورغی او د آیین او د قانون مطابق ورغی نو یقین وکړئ چې دا په تاریخ کې یو بهترین چیف جسټس وګڼلی شي. نو اوس دا ډیپینډ کوي په عمر عطا بندیال باندې چې آیا دا په پریشر کې راځي او که نه، ځکه چې عمر عطا بندیال اوس لږ ګوټې سلو شوی غوندې دی، هغه شانتې بولډ نه راځي، هغه شانتې اوس څه وایي چې یاره لږ صبر نه کار والی، حالات خرابېږي، ملک ته نقصان راځي، دا راځي پلان کې راځي، ډینګری راځي. نو اوس دا عمر عطا بندیال باندې ډیپینډ کوي چې ځان څنګه چې کوم دی نو قوم ته ثابتوي، یو هیرو به ته ور ثابتېږي او که نه یو داسې چیف جسټس چې د هغې دویم لفظ زه فلحال نه ادا کوم چې څنګه دا ځان ثابتوي. ټیک شوله. دویم چې کوم دی نو زموږ سره تاسو ته پته ده چې پی ډي ایم یو اهم پلان سټارټ کړی دی چې هغه تاسو ته مه وي چې په حلوا کې په هوا کې یو حلوا پخول دي. هغه داسې پخول دي چې دوی اوس په شش و پنج کې دي چې یاره د عمران خان که چېرې مطلب نااهل کوو یا یې قید کوو یا پلان کې ډینګری څه قسم چل پې کوو که نه د کیسونو حوالې سره. نو آیا دا فیصله په عمر عطا بندیال باندې وکړو او که نه که مونږ چې دا نوی چیف جسټس راولو قاضي فایز عیسی. نو تاسو ته پته ده که هر چیف جسټس راشي دا د قانون نه بالاتره نه وي، دا به هم د قانون او د آیین تحت فیصلې کوي. دا عوام داسې څه مړه نه دي او یا چې کوم دی دوی به ورته څه ګوري نه چې یاره دا به داسې د قانون خلاف فیصلې کوي او څوک به ورته څه نه وایي. بیا خو دا دی چې په ملک کې آیین او قانون پاتې نه شو. نو اوس دوی په شش و پنج کې دي چې آیا قاضي فایز عیسی مونږ لکه مونږ د هغه دومره فیور کوو یا داسې یو
دغه راغلی دی چې به قاضي فایز عیسی چې کوم دی نو دا به ښیي د پی ډي ایم دپاره د عمران خان دپاره د دې هېڅ قسمه ګارنټي د دې هېڅ قسم څه پته نه لګي او نه دا داسې کنفرم دي چې به قاضي فایز عیسی راغی د عمران خان خلاف به ډایرکټ فیصلې وکړي. نه، قانون به مخې ته ږدي او د قانون مطابق. نو اوس دوی غواړي چې د دوی خو کوشش دا دی چې زه قاضي فایز عیسی کیدای شي زموږ په حق کې فیصله وکړي، نو د عمران خان د کیسونو فیصلې د عمر عطا بندیال نه اړه یعنې د 17 سپتمبر نه هم لیټ کوي چې به دا څومره لیټ کړلی شي 2-3 میاشتې چې موږ ته فایده راوځي. خو دا د دوی هسې په هوا کې حلوا پخول دي. د قانون نه هېڅوک بالاتره نشته دی او د قانون نه چوتې فیصلې هغه بیا زورور خلک کوي او هغې سره بیا هغه ملک او هغه آیین او قانون هېڅ هم نه چلیږي. نو د لحاظه دغه خوبونه چې کوم دی نو دوی له لیدل نه دي پکار. او بل طرف ته په عمران خان به هغه الزامونه لګېدل چې نن هغه ثابت شوله چې عمران خان ویره جي د قاضي فایز عیسی هغه خلاف دی او دا دی پلان کوي. نن یې د منظوري وشوله. عمران خان هېڅ قسمه نه څه ویلي او نه هېڅ قسمه د هغه خلاف څه کاروایانې کړي دي، خو بس دغسې سازشونه او هسې الزامونه په هغه باندې لګېده. کم دی تاسو څه ول دی چې به عمران خان دغه قاضي فایز عیسی چې کوم دی نو د هغه خلاف کې یا رکاوټ جوړ شي یا دا وشي، نه دغسې منصوبې وي، دغسې بس یو سازشونه وټیک شوله. نو دا ننني اهم اپډیټس ملګرو که مو خوښ شوي نو لایک ضرور راکړئ یو ځل بیا او فالو تاسو نه کوئ قربان فالو د سره کوئ. بلا ملګري راشي هغونه فالو هېرې شي ډلې ته مخامخ فالو کړئ، فیج د سره فالو کوئ. په خیر خپل خیر بله اجازه وکړئ.